چې شپږ طبقې جبرئیل علیه السلام ذکر کړي نو غلی شو، چپ شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی جبرئیل په دې اومه طبقه کې د ټول نه پاسه چې کومه طبقه ده په دې کې به څوک وي؟ جبرئیل امین ورته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبر زه تا ته تکلیف نه درکول غواړم، زه تا خفه کول نه غواړم چې تا خفه کما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل جبرئیل ضرور راته ووایه که نه، شپږ طبقې خو دې راته ذکر کړي نو دا راته ووایه چې په دې اومه طبقه کې به څوک وي؟ جبرئیل امین ورته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره په دې کې به ستا د امت ګناهګاران پراته وي، ستا د امت هغه خلک چې غټ ګناهونه یې کړي دي، ګناه کبیره یې کړې ده، توبه یې نه ده ایستلې، په دغه ګناه کې د دنیا نه تللی دی، په دغه طبقه کې به دا کسان پراته وي. دا خبره چې نبی علیه الصلوۃ والسلام واورېده ځمکې ته بېهوشه راتاو شو، ځمکې ته بېهوشه راتاو شو، بېهوشه شو. او چې کله په هوش کې شو نبی علیه الصلوۃ والسلام په ژړا باندې شو، ژړلي. جبرئیل امین ورسره هم په ژړا شو. نبی علیه الصلوۃ والسلام ته پوښتنه وکړه وی جبرئیل ته ولې ژاړې، ته راسره ولې ژاړې؟ جبرئیل امین ورته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبر زما سره د خپل ځان فکر دی، زما سره د خپل ځان فکر دی، هسې نه چې ما سره د هاروت او د ماروت هغه قصه وشي. دا دوه فرشتې وي الله تبارک وتعالی دنیا ته رالیږلي وي د پاره د امتحان، هغه په دنیوي امتحاناتو کې ګیرې شولې وی هسې نه چې الله تبارک وتعالی هغه کار زما سره وکړي، هسې نه چې زم په امتحان کې پرېوځمه او زه ناکامه شمه، هسې نه چې ما الله تبارک وتعالی اور د جهنم ته داخل کړي. زما سره د ځان فکر دی، زما سره د ځان فکر دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جبرئیل امین نه تپوس کو وی جبرئیلا د جهنم دا دروازې دا و دروازې چې دي دا لاندې باندې دي او کو داسې په لړاکۍ باندې دي؟ جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی د الله پاک پیغمبره د جهنم دا دروازې لاندې باندې دي، دا داسې په لاین باندې نه دي بلکې دا لاندې باندې دي، او د جهنم و طبقې دي، و طبقې، او هر طبقه د بلې طبقې نه ډېره زیاته سخته ده. کومه طبقه چې څومره لاندې ده دومره زیاته سخته ده، او د هرې طبقې په منځ کې دومره فاصله ده لکه 2000 کاله چې انسان مزل وکړي. 2000 کاله مزل کول دا د جهنم د 2 طبقو په منځ کې فاصله ده، او د ټولو نه بدترینه طبقه په دې کې د جهنم د ټولو نه لاندې طبقه ده. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جبرئیل امین نه تپوس کو وی جبرئیلا په دې طبقو کې به وسو کو. جبرئیل امین ورته فرمایل وی د الله پاک پیغمبره د جهنم د ټولو نه چې کوم لاندې طبقه ده په هغې کې به منافقین پراته وي. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، د جهنم د ټولو نه چې لاندې کومه طبقه ده سخته طبقه ده چې د نورو جهنمیانو وینې زوی و په هغې کې جمع کیږي، په هغې کې به منافقین پراته وي. منافق هغه سړی دی چې په خوله یوه وي او په زړه یې بله وي، په خوله باندې کلمه وایي خو په زړه کې کافر دی. دی مسلمان ته ډیر نقصان رسوي، ځکه مسلمان خو دا زما ملګری دی، ځان ته نه ساتي، زما دوست دی، زما د اسلام ملګری دی، او په حقیقت کې دی د ده ملګری نه وي، دی د ده دپاره د ده سره ملګری شوي د جاسوسۍ دپاره کافرو ته د جاسوسي ورکوي. نو مومن ته د ټولو نه زیات نقصان او تاوان چې دی دا د منافق د لاسه دی. بیا جبرئیل امین ورته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره د هغې د پاسه چې کومه طبقه ده
په هغې کې به مشرکین وي د هغې د پاسه چې کومه طبقه ده په هغې کې به سائبین وي کوم چې د ستورو عبادت کوي د هغې د پاسه چې کومه طبقه ده په هغې کې به یهود وي او د هغې د پاسه چې کومه طبقه ده په هغې کې به نصارا وي چې شپږ طبقې جبرئیل علیه السلام ذکر کړي نو غلی شو چپ شو نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی جبرئیل په دې اومه طبقه کې د ټول نه پاسه چې کومه طبقه ده په دې کې به څوک وي جبرئیل امین ورته فرمایل وی د الله پاک پیغمبر زه تا ته تکلیف نه درکول غواړم زه تا خفه کول نه غواړم چې تا خفه کما نبی علیہ السلام ورته فرمایل جبرئیل ضرور راته ووایه که نه شپږ طبقې خو دې راته ذکر کړي نو دا راته ووایه چې په دې اومه طبقه کې به څوک وي جبرئیل امین ورته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره په دې کې به ستا د امت ګناهګاران پراته وي ستا د امت هغه خلک چې غټ ګناهونه یې کړي دي ګناه کبیره یې کړې ده توبه یې نه ده ایستلې په دغه ګناه کې د دنیا نه تللی دی په دغه طبقه کې به دا کسان پراته وي دا خبره چې نبی علیه السلام واورېده ځمکې ته بېهوشه راتاو شو ځمکې ته بېهوشه راتاو شو بېهوشه شو او چې کله په هوش کې شو نبی علیه السلام په ژړا باندې شو ژړلي جبرئیل امین ورسره هم په ژړا شو نبی علیه السلام ته پوښتنه وکړه وی جبرئیل ته ولې ژاړې ته راسره ولې ژاړې جبرئیل امین ورته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبر زما سره د خپل ځان فکر دی زما سره د خپل ځان فکر دی هسې نه چې ما سره د هاروت او د ماروت هغه قصه وشي دا دوه فرشتې وي الله تبارک وتعالی دنیا ته رالیږلي وي د پاره د امتحان هغه په دنیوي امتحاناتو کې ګیرې شولې وی هسې نه چې الله تبارک وتعالی هغه کار زما سره وکړي هسې نه چې زم په امتحان کې پرېوځمه او زه ناکامه شمه هسې نه چې ما الله تبارک وتعالی اور د جهنم ته داخل کړي زما سره د ځان فکر دی زما سره د ځان فکر دی الله جهنم ډیر زیات سخت دی ډیر زیات سخت دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی د معراج په شپه باندې چې زه بر اسمانونو ته وختمه الله تبارک وتعالی ما ته جنت وښودو جهنم یې راته وښودو زه د جنت د داروغه د جنت د څوکیدار سره میلو شومه او د جهنم د څوکیدار سره میلو شومه وی د جهنم د څوکیدار سره چې میلو شوم د هغه نوم دی مالک د مالک سره میلو شومه وی ما ورسره ملاقات وکړو خو ما د هغه په خوله باندې خندا ونه لیدله مالک ونه خاندلو دومره سخته فرشته ده چې د هغه په خوله چېرته خندا رانله الله تبارک وتعالی فرمایي علیها ملائکة غلاظ شداد د جهنم باندې داسې فرشتې دي چې ګوره ډېرې سختې دي ډېرې سختې دي هغې کې رحم نشته ډېرې سختې دي نبی علیه السلام فرمایي زه د مالک سره میلو شوم خو مالک ونه خندل وی ما ته جبرئیل امین وفرمایل چې د الله پاکه پیغمبره د جهنم د څوکیدارې فرشتې کو چېرته خندلی نو دی به تا ته خندلي کو د دې په شونډو باندې چېرته خندا راتللی دی به نن تا ته خندلي خو چې تا ته ونه خندل نو دی چېرته په ژوند کې خندلي نه دی او نه به وخاندي دا دومره سخته فرشته ده الله تبارک وتعالی دې د دغه جهنم نه پناه راکړي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي یو ځل جنت او جهنم د یو بل سره خبرې وکړې جنت ورته وویلو وی ای جهنمه
په ما کې خو به هغه نرم خلک پراته وي، په ما کې خو به هغه غریبان پراته وي، په ما کې خو به هغه خلک پراته وي څوک چې د تکبر نه خلاص وي، په دنیا کې د غریبۍ ژوند کړی دی خو بیا هم د الله شکر ادا کړی دی، د الله ناشکري نه ده کړې، د الله خلاف یې نه ده کړې. په ما کې خو به اکثر غریبان پراته وي، جنت ورته وویلو، په ما کې به اکثر غریبان پراته وي، زه به تکبر والو نه خلاص یما. جهنم ورته وویل ای جنته یقینا پتا کې خو به غریبان پراته وي خو زه به د متکبرینو د مالدارو نه ډک یما. چې څومره مالدار دی او تکبر په دنیا کې کو زه به د هغې نه ډکېږم، هغه به ما ته راځي. الله تبارک وتعالی چې د دوی دا خبرې واورېدې وی ای جنته ته خو زما د رحمتونو د ښکاره کولو یو نښه یې، او ای جهنمه ته زما د غصې او د غضب د ښکاره کولو یوه نښه یې. زه خپل رحمت زه خپله نرمتیا دا په جنت کې ښکاره کومه او زه خپله غصه او سختی په جهنم کې ښکاره کومه. تاسو خو زما د رحمت او زما د غضب نښې یئ. الله تبارک وتعالی دې موږ د دغې جهنم نه وساتي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله الله تبارک وتعالی جنت او جهنم جوړ کړل دای پیدا کړل نو الله تبارک وتعالی جبرئیل علیه السلام ته حکم وکړو وی جبرئیل لاړ شه د جنت تماشا وکوي ګوره. نو جبرئیل علیه السلام جنت ته لاړو نو جنت وکتو او د هغې نعمتونه او د هغې خوشحالۍ ولیدلې. نو چې واپس راغی الله تبارک وتعالی ترې تپوس وکړو جبرئیل جنت څنګه و؟ نو جبرئیل علیه السلام وفرمایل وی الله ته دې جنت متعلق چې چاته خبر ورسېدو نو هغه به خامخا د جنت دپاره تیارې کړي ته به ځان رارسوي. داسې نعمتونه چې چا واورېدل نو ضرور به ځان د جنت له رارسوي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي حدیث قدسی دی الله تبارک وتعالی فرمایي وی د مؤمن دپاره چې ما په جنت کې کوم نعمتونه تیار کړي دي تر اوسه پورې سترګو لیدلي نه دي غوږونو اورېدلي نه دي او د یو انسان په تصور کې د هغې خیال هم نشي راتلی. د انسان په زړه کې د هغې تصور او خیال هم نشي راتلی. داسې نعمتونه الله تبارک وتعالی د مؤمن دپاره په جنت کې تیار کړي. نو جبرئیل علیه السلام فرمایي الله دا کم نعمتونه چې په جنت کې دي کم انسان چې د دې نعمتونو نه خبر شو نو ضرور به دې جنت ته ځان رارسوي. بیا ورته الله تبارک وتعالی وفرمیل وی جبرئیل لاړ شه د جهنم تماشا وکړه جهنم وینه. جبرئیل علیه السلام لاړو د جهنم ننداره وکړه او د جهنم هغه وورې ولیدو د جهنم هغه بړکای ولیدله د جهنم هغه غصه ولیدله د هغې عذابونه ولیدل چې واپس راغی الله د دې جهنم متعلق چې د چا غوږونو ته هم د دې خبر ورسېدو چېرته به دې جهنم ته هغه رانشي چېرته به هم دې جهنم ته رانشي. بیا ورته الله تبارک وتعالی وفرمایل وی جبرئیله اوس لاړ شه لږ بیا د جنت تماشا وکړه ځکه دا جنت چې دی دا خو ډېر ښایسته ما تیار کړی ډېر ښکلی ما تیار کړی دی خو دې جنت ته به راځي خلک څنګه د دې د راتلو هغه اسباب ورشه وګوره چې دې جنت ته به سړی څنګه راځي. نو جبرئیل علیه السلام لاړو
او چې کم اسباب دي د جنت د تلو، کم اعمال دي د جنت د تلو، کم تکلیفونه برداشت کول دي د جنت لپاره چې هغه ولیدل کنه او واپس راغی وی الله دی جنت ته هیڅوک نشي راتلی، که څوک راځي صرف ستا په رحم به راشي. دی جنت ته راتله ډېر مشکل دي، ځکه چې د جنت ته راتله په تکلیفونو باندې دي، په مصیبتونو باندې دي. څه تکلیفونه د شریعت دي او څه تکلیفونه هسې په انسان باندې راشي. لکه مونځ کول د ورځې 5 ټیمه، دا به چې ته وایي دا ګران کار دی که نه. غرمه خلک خوبونه کوي او ته به په غرمه کې پاسې جومات ته به مانځله راځي. لاندې لاندې شپې دي خوب به دې لا پوره شوی نه بیا به مانځله پاسې. په ژمي کې یخې شپې د سحر مانځله به پاسې مسجد ته به راځي. سخته ګرمي به وي، تږی به وي، وږی به وي، خو روژه به نیسي. دا تکلیفونه نه دي، روژه به نیسي. دارنګې بدني تکلیفونه هم په انسان باندې ډېر شی راځي که نه. تبه ده، ټوخی دی، بل مرض دی، غریبي ده، بل مرض دی، بل مرض دی، دا تکلیفونه په انسان راځي نه. نو دا هم ګورې د جنت دپاره یوه ذریعه ده په انسان باندې دا تکلیفونه راتلله. لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی د یو انسان دپاره الله تبارک وتعالی په جنت کې ځای جوړ کړی وي، دی د جنت دپاره پیدا کړی وي، خو دی په خپل عمل باندې دغې ځای ته نشي رسېدی. الله د ده یو مقام مقرر کړی په جنت کې، خو د ده عمل داسې دی چې دی هغې ته په دې عمل باندې ځان نشي رسولی. نو الله تبارک وتعالی په ده باندې تکلیفونه راولي، مصیبتونه پرې راولي. نو په هغې تکلیفونو او مصیبتونو سره الله د ده نه ګناهونه ختم کړي او د ده درجې پرې اوچتې کړي، د دې درجې پرې څه کړي؟ اوچتې کړي. نو الله په دې تکلیفونو سره دغې ځای ته ورسوي. دا کم تکلیفونه او کم مصیبتونه دي چې کله په انسان باندې مصیبت راغی، تکلیف پرې راغی، ده په دغې ټیم کې بدې ردې نه ویلې، د الله ناشکري نه کوله. بس وی الله دا غریبي هم ستا د طرف نه ده، بس الله دا مصیبت هم ستا د طرف نه دی، الله دا مصیبت راله په شفا باندې بدل که، الله دا غریبي راله په مالداري باندې بدل که. روایت خو راځي چې د انسان په لاس کې غنه لاړه شي، غنه که نه، په دې ورته هم الله اجر ورکوي، په دې ورته هم الله اجر ورکوي چې ده ته یو تکلیف میلاو شو. نو کله چې جبرئیل علیه السلام هغه مصیبتونه وکتل، هغه تکلیفونه وکتل چې دا تکلیفونه به برداشت کوي، هله به جنت ته ځي. ځکه حدیث مبارک کې راځي وی جنت الله په تکلیفونو باندې پټ کړی دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي خبردار دا الله سودا ګوره ګرانه ده، دا الله سودا سره ګرانه ده، د الله سودا ارزانه نه ده. جنت ګټل داسې آسان کار نه دی، تکلیف په برداشت کوي. زمونږ استاد به فرمایلي دا سدلون خو خیرات خو نه ده چې هر سړی دې ورته ځي، تکلیفونه به برداشت کوي. نو جبرئیل علیه السلام چې هغه تکلیفونه وکتل که نه او واپس راغی وی الله دی جنت ته تله ګران دي، صرف ستا په رحم به ورته خلک ځي. بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایل اوس لاړ شه د جهنم د تلو اسباب وګوره چې د جهنم ته به خلک د کومو عملونو د وجې نه ځي. نو چې جبرئیل علیه السلام لاړو او جهنم یې وکتو، نو جهنم په مزو کې پټ و. جهنم په څه کې پټ و؟ په مزو کې پټ دی. ځکه چې عیاشۍ دي، خوشحالۍ دي، بدکارۍ دي، غلا ده، زنا ده، بل عمل دی، بل عمل دی، ټولې خوشحالۍ. ګناه خو د هر انسان زړه غواړي که نه؟ هر انسان زړه ګناه غواړي، خو ځان به د ګناه نه بچ کوي. نو چې ستا زړه څه مني هغه کوي، خپله مرضي کوي
او ځان خوشحالۍ په دنیا کې نه چرته بځي جهنم ته بځي کنه نو جهنم توش په خوشحالو کې پټ شوی و چې جبرئیل علیه السلام واپس راغی وی الله دې جهنم نه ځان ساتل ډېر ګران دي دې نه ځان ساتل ډېر زیات ګران دي ورنه اکثر خلک هم دې جهنم ته راځي دې جهنم ته به داخلېږي الله د دې وجې نه په دین اسلام کې به تکلیفونه برداشت کوي دا تکلیفونه ستا د اوچتوالي دپاره دي ستا د ګناهونو د ختمولو دپاره دي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی د ټولو نه زیات تکلیفونه الله تبارک وتعالی په دنیا کې پیغمبرانو ته ورکړي دي پیغمبرانو ته ورکړي او بیا چې پیغمبر ته څوک څومره زیات نږدې وي دومره به په تکلیفونه زیات راځي څومره چې پیغمبر ته څوک نږدې دی دومره به په هغه باندې څه وي تکلیف زیات وي الله نو تکلیفونه به راځي مصیبتونه به راځي بعضې خلک داسې که نه مونږ ته ټلیفون وکړي وایي مولي صاحب چې مونځ او دس مې نه کوه ښه بېکاره ګرځېدم نو هر کار مې سم و اوس مې وظیفې شروع کړی مونځ او دس مې شروع کړی یو کار مې څه مې نه خوري داسې وي پکې اکثر خلک که نه وظیفې هم کوم مونځونه هم کوم او نور فاسقان فاجران دي د هغې کار په بره روان دی او زما هغه په ښکته را روان دی زه ورته واما الله تبارک وتعالی درنه په دې مصیبتونو باندې کوم ګناهونه چې دي کړي هغه درنه ختموي که نه هغه درنه ختموي ستا دپاره الله په جنت کې ټکانه مقرر کړې ده ځکه خو ته دیندارۍ ته راواړولې اوس په دې دیندارۍ کې به مصیبتونه راځي چې کوم ګناهونه شوي چې د هغې کفاره درله په دنیا کې درکړی شي او الله تبارک وتعالی به ستا درجې اوچتې کړي دغې مقام ته دې ورسوي نو ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا د دین اسلام د پاره چې چا سختی برداشت کړي ده کنه د هرې سختۍ سره بیا څه دي خوشحالۍ دي د هرې سختۍ نه وروسته بیا خوشحالۍ خو د دین اسلام د پاره دا نه چې د دنیا د پاره ته تکلیفونه برداشت کړه بیا وایي چې وروسته به خوشحالي راځي د دین اسلام د پاره د شریعت د پاره چې چا تکلیف برداشت کړي الله تبارک وتعالی به بیا ښې ورځې راوستې دي تر صحابه کرامو ژوند ته وګوره که نه د نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه دا د اصفهان اوسیدونکی و اصفهان دا په ایران کې یوه علاقه ده دی د هغې اوسیدونکی و او دی د یو غټ جاګیردار د یو مالدار سړي زوی و جیداد هم ډېر و او پلار یې مذهبي سړی هم و اصل کې پلار چې و نو مجوسي و مجوسي هغې چاته ویلی شي چې د اور عبادت کوي اوس هم په دنیا کې څه خلک شته د اور عبادت کوي بس د هغه نګراني دی چې اور چېرته مړ نه شي نو د قیامته پورې هغوی د خپل اور بلی هغه مړ کېدو ته نه ورکوي او د هغې اور عبادت کوي نو د ده پلار مجوسي و په خپل مذهبي کارونو کې دومره مخکې و چې د دوی کومه اتشکده وه د دوی چې کومه عبادت خانه و د هغې مشر د ده پلار و هغې اور نګراني به د ده پلار کوله دومره پکې مخکې و بهر جاګیردار سړی پلار و نو دوی به دی به پټي و جیداد و هغې ته به تو راته د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه په دغې وخت کې حق دین چې و صحیح دین هغه دین عیسوي و عیسایت و د عیسی علیه السلام دین چې کوم دی دا حق دین و په دغې زمانه کې دی به چې کله خپلو پټو ته تو خپل جیداد ته به تو نو په لاره باندې د هغې یو عبادت خانه و د عیسایانو هغوی به پکې عبادت کو نو دی به کله کله هغې ته ورښکاره کېدو پس د هغې سره خبرې اترې شروع شوې
نو ده ورته وویل چې زه خو مجوسي یم زه خو د اور عبادت کوم هغې ورته وایي د اور عبادت ولې کوې د الله عبادت ولې نه کوې د اور د دومره موده بندګي وکړه دومره وخت عبادت وکړو زه ته د اور ته خو لاس دم نه کړه چې سیز دي او که سیز دي نه ډېر وخت یې ورسره دوستانه پاتې شو پکار دی چې تا خو ونه سیزي که نه ټول عمر دې را عبادت وکړو اوس د اور ته خو لاس دم نه کوي نه دا خو سیزل کوي نو هسې یو عبادت کوي سوځي دی او عبادت هم کوي نو عبادت د چا وکړم وي د یو الله بندګي وکړم بهرحال د هغې دا خبرې د ده زړه ته پرېوتې نو ده عیسایت قبول کړو نو بیا به د کور نه د پټو په بهانه د وتو چې زه پټي ته ځم او هلته کې هغې د عیسایانو عبادت خانې ته به ننوتو هلته کې به عبادت کو پلار یې پرې خبر شو چې پلار یې پرې خبر شو نو دی ډېر زیات ووخو سلمان فارسي رضی الله تعالی ډېر زیات ووخو ته ما ته نه ګورې زه د خپل دین مشر یم او تا خپل دین پرېښود بل دین دې قبول کو ډېر زیات یې ووخو حتی در دې پورې چې په زنځیرانو یې وتړو چې وی تړو بهرحال دا عبادت خانې والا ته وویلو چې دلته خو ما پلار نه پرېږدي په څه طریقه ورته خبر ولېږو خو ستاسو مین مرکز ستاسو غټ مرکز کوم ځای کې دی زموږ غټ مرکز په شام کې دی وی کو چېرته ستاسو څه کسان شام ته تلو ما خبر کړه چې زه ورسره لاړ شم ځکه دلته ما پلار نه پرېږدي هغې ورته ویل ټیک ده بیا څه عیسایانو شام ته تلل ده ته یې سوال جواب راولېږل چې مونږ ځو کو ته راسره ملګری کېږي روان شه نو سلمان فارسي رضی الله تعالی هغه زنځیران مات کړو په هره طریقه چې ځان یې کوله وکړو هغې قافلې ته ځان ورسو او لاړ شام ته یې ځان ورسو شام ته وتښتېدو چې شام ته ورسېد هلته یې تپوس وکړو په تاسو کې غټ پادري دلته کم یو دی د عیسایانو چې کوم غټ عالم دی هغه دلته کم یو دی چا ورته یو تن وښود دا دی چې هلته لاړ ډېر ضعیفه پادري و ده د هغه خدمت شروع کړه خپله ټوله کیسه یې ورته وکړه چې پلار مې ډېر مالداره سړی دی او زه د یو مالداره سړي زوی یم خو پلار مې مجوسي دی او زه یې په دغې باندې مجبوره کړی کوم زه د کور نه را تښتېدلی یم او ما عیسایت قبول کړی دی هغه ورته وی ټیک ده زما سره به ده به د هغه خدمت کوو زده کړه به یې ترې کوله هغه پادري ډېر ښه سړی و ښه سړی و نیک سړی و ده د هغه خدمت کو خو بوډا و نو چې کله د هغه د مرګ وخت را نږدې شو د زنکدن ټیم و بیمار شو نو ده ورته وی ته خو مرې مړ کېږي او زه خو مسافر یم وطن ته واپس تللی نه شم چې ته مړ شې نو زه به چېرته ځم ما ته خو هم سلار وښیه که نه نو دغې پادري ورته بیا بل پادري وښو وی په پلانکۍ علاقه کې زمونږ یو پادري دی او ډېر نیک سړی دی ته به د هغه خواله لاړ شي چې زه مړ شم بهرحال دغه پادري مړ شو دوی دفن کو چې دفن کو سلمان فارسي رضی الله عنه خپله کډه کندرې راواغسته روان شو لاړو هغې بل پادري ته ورسېد هغه ته یې خپله کیسه وکړه چې تا له پلانکي پادري رالېږلی یم هغه مړ دی خو هغه راته وایي چې د خواله به لاړ شي هغه ورته وایي ټیک ده ده د هغه خدمت شروع کړو د هغه نه یې زده کړه شروع کړه خو دا دویم پادري چې و که نه دا ښه سړی نه و سلمان فارسي رضی الله عنه فرمایي دی وایي ټیک سړی نه و هسې په ظاهر کې د ځان نه یو پیر یو نیک راښکړی و خو یې نورو ډېر دنیادار سړی و پیسې به یې د خلکو نه اخیستلې په څه طریقه یې جمعواري کوله ما د ده خدمت کو دیم بوډا و وی دې رانم په مړ کېدو شو نو ما ورته وایي چې ته خو مرې خو زه به چېرته ځم ده راته درېیم تن یاد کو چې زه مړ شم هلته به لاړ شي بهرحال دی مړ شو چې دی مړ شو هغې ځای نه روان شوم هغې درېیم پادري له ورسېدم هغه هم ضعیفه سړی و دا خدمت مې کو د هغه هم ټایم د مرګ راغی چې هغه مړ کېده هغه ته مې تپوس وکړو چې ته رانه مرې زه به چېرته ځم هغه راته یوه خبره وکړه هغه راته وي چې زما نه وروسته ته د هېچ چا خواله مه ځه ځکه
زمون عیسایت چې دی دا اوس ډېر خراب شوی دی. اوس پکې خلکو د ځان نه ډېرې خبرې ویستلي دي. اوس داسې یو سړی نشته دی چې زه تا ته وښیم چې د هغه خواله لاړ شه، ته د هېچا خواله مه ځه. خو زه دا وخت داسې اینمه که نه چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو ټیم دی. موږ د خپلو کتابونو نه معلومات کوو او موږ ته د خپلو کتابونو نه اندازه داسې کېږي چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو وخت پوره شوی دی. نو ته د هېچا خواله مه ځه، د آخرې زمانې د پیغمبر تالا شروع که زمانه پس. سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي هغه ته زه پیژنم څنګه؟ دغه پادري ورته وایي تا ته زه 15 علامات ښیم چې دا 15 نښې پکې موجود وي که نه دا به د آخرې زمانې پیغمبر وي. وی کمې کمې؟ وی یو دا چې د آخرې زمانې پیغمبر چې په کومه علاقه کې پیدا کېږي هغه به شګله نه ځمکه وي، تش بیابان به وي، شګې به وي، چینکې به پکې نه وي. یو دا علامت دی. وی دویم دغه پیغمبر چې کومې علاقې ته هجرت کوي په هغې علاقه کې به کجورې ډېرې زیات وي، کجورې به پکې زیات وي. وی دریم علامت د دې پیغمبر دا دی چې صدقه به قبلوي خو خوري به یې نه، خوري به یې نه. او څلورم علامت دا دی چې هدیه به قبلوي هم او خوري به یې هم. او پنځم علامت دا دی چې شاته د ولو په منځ کې به مهر نبوت وي. دا پنځم علامت دی. وی دا 15 خبرې چې دی به پرې وموندلې که نه دا د آخرې زمانې پیغمبر دی. سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي وایي دغه پادري مفات شو مونږ دفن کو او زه د هغه د خوا نه رووتم او ځان له مې څه ګډې بیزې واغستې، تجارت مې شروع کو چې دا تجارت به کوم او دا ګډې بیزې به څارومه، دا شپانه خو ګرځي په هر علاقې ته دی رسېدلی که نه، نو ګرځم او د خلکو نه به معلومات کوم د آخرې زمانې پیغمبر پسې به ګرځم. ګډې بیزې مې واغستې، ځان مې تجارت هم کو، هغه مې سرولې هم په خشکو په بیابانونو باندې به ګرځېدم. یو قافله را سره میلو شوله، د هغې نه مې تپوس وکړم چې تاسو د کومې علاقې یئ؟ ما ته وایي چې موږ د مکې یو. ما وایي چې یاره دا داسې دې زمانه کې خو تاسو خبر شوي نه یئ چې چا د پیغمبرۍ دعوه خو به نه یې کړي. یا هغوی راته وایي چې هغه زموږ په علاقه کې دی که نه زموږ د علاقې سره دی، د پیغمبرۍ دعوه خو کړې یو هلک راوتی دی. ما ورته وایي چې ستاسو په علاقه کې موجود دی؟ وایي چې او. ما وایي چې ستاسو علاقه څنګه علاقه ده؟ چې یاره زموږ علاقه خو تشې شګې دي، نو تشې شګې دي، چینګي پکې نشته. ما وایي چې زه اول علامت خو مې وموندو، اول علامت مې وموندو. بیا مې ورته وایي چې دا پیغمبر څنګه سړی دی، د هغه متعلق چې څه خبرې وکړې نو زما په زړه کې لږ نور هم رغبت پیدا شو. ما ورته وایي چې یاره تاسو به ما خپل کلي ته ځان سره بونه ځئ؟ دوی راته وایي چې ولې نه، چې کله موږ واپس ځو تا سره لاړ شه که نه. ما ورته وایي چې ټیک ده. بهرحال د کافرې چې کله واپسي کوله ما ته وایي چې موږ خو ځکو را سره ځي. ما وایي چې زر سره ځم. دوی سره مې واپسي وکړه، روان شوم. وی دغه کسان ډېر ظالمان وختل، دغه قافلې والا. زما سره چې کومې ګډې بیزې وي په لاره یې رانه هغه په زور واغستې، هغه رانه هر څه واغستل. او زه یې پرې نه ښودلمه، زه یې ونیولمه او هلته کې منډایي ته بوستم. په هغې وخت کې به دا وینځې غلامان خرڅېدلو. منډایي ته بوستم، د تجارت قافله وه. وی هلته کې وویل چې دا زموږ غلام دی، مونږ یې خرڅوو. ما ډېرې چغې ووهلې چې زه غلام نه یم، آزاد سړی یم، آزاد سړی یم. وی چا منله؟ هغه روغه قافله وه، د هغې خبره خلکو اورېده، زما هغه چا نه اورېدله. په منډایي کې خرڅ کړم، غلام یې رانه جوړ کړ، سامان یې رانه مو اخېستو، غلام یې رانه م جوړ کړو، خرڅ یې کړم. وی چې خرڅ یې کړم ډېر زیات مې وچړل، ډېر زیات مې وچړل. ما وی چې الله د بادشاهۍ ژوند مې پرېښودو
د ملکۍ او د نوابۍ ژوند مې پرېښود. د پلار خو مې په علاقه کې ملکي او نوابي وه او زه راوتې دې دپاره وم چې د اخر پیغمبر ته ځان ورسوم، دین حق قبول کړمه. نه خو زه غلام شوم، زه خو اوس د اخرې زمانې پیغمبر ته هم نشم رسېدی. اوس خو د دوی خوښه ده چې ما سره څه کړي نو. ځکه غلام به تښتېدی هم نه شو، چې غلام به وتښتېدو نو د هغه مرګ به دوی روا ګڼو، وجې به یې بیا چې کوم ځای به چا اعلان دی کوي وایي وجې دا تښتېدلی دی زما غلام دی. نو تښتېدی خو هم نه شمه، ځکه که وتښتم بیا خو مې مرګ ځای دی او ژوند د غلامۍ شو. ډېر زیات مې ژړل الله ته. به هر حال دی که چا چې اخیستی وم هغه په بل خرڅ کړم، هغه په بل خرڅ کړم. څه ډېر ځایونه خرڅ شوم، تقریبا څه 25 ځایه خرڅ شوم. په آخر کې چې زه چا واغستم هغه د مدینې منورې یهودي هغه واغستم. چې هغه واغستم هغه روان کړی وم، بوستم هغې علاقې ته ورسولم چې کجورې پکې ډېرې وي. ما ورته وایي چې دا کومه علاقه ده؟ چې دا یثرب دی. یثرب وي کجورې پکې ډېرې وي. نو زه خوشحاله شوم، ګوره چې دا پیغمبر هغه ځای بدای کو، ځکه مدینه منوره کې کجوره ډېره زیاته ده. ښه علماو لیکلي دي چې کله حج له لاړ شو عمرې له لاړ شو بیا مدینې منورې ته ځې که نه، نو په بس کې چې ناست که نه او کله د کجورو باغات شروع شو، د کجورو باغونه شروع شو، نو د مدینې منورې حدود شروع کېدو والا دي. د دغې ځای نه به ته درود شریف شروع کړي. چې کله د مدینې منورې د کجورو باغات تا ولیدل که نه، الله دې موږ ټول حج عمرې له بوځي. چې کله د مکې نه ځئ مدینې منورې ته، نو چې کله د کجورو باغات شروع شو، د کجورو ونې شروع شوې، د دښکې ځای نه څه شروع کړه؟ درود شریف په شروع کوي. دا علماو لیکلي صحیح طریقه ده. د دغې ځای نه به درود شریف شروع کوي، د دغې ځای نه بیا د مدینې حدود شروع کېږي. ځکه نو مدینه منوره کې کجوره ډېره ده. ما وایي چې کېدی شي هغه هجرت چې به کوي هغه به دا ځای وي. په هر حال د یهودي سره ومه او هغه له مې به زمینداره کوله او دا یهودي را باندې ډېر زیات مین وي. ما به له ډېر په اخلاص کار کوو، نه را باندې مین هم ډېر زیات و. وی لګیا وم په پټو کې مې د هغه کار کو، په کجورو کې کار مې ونه کو. په دې کې ناڅاپي چغې شو، شور شو په مدینه منوره کې. وی زه لږ ودرېدم چې دا شور داسې شي دی. وی تپوس مې وکړو چې ولې دا خلک سره راوتی او دا شور او دا غوغا سره جوړه شوه. وی چې د آخرې زمانې هغه پیغمبر چې و که نه هغه د مکې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو. پیغمبر د مکې نه مدینې ته راغی. وی ما وی چې ځه الله تبارک وتعالی هغه دویم علامت هم پوره کړو، دویم هم پوره کړو. وی نه غواړم خپل مالک لره. مالک ته مې وي چې ما له لږې کجورې نه راکوي، غلام دی که نه. ما ته چې ما له لږې کجورې نه راکوي، زه له دغې سړي خوا له ځمه ځان سره به لږې کجورې وسمه. هغه راته وي چې ولې نه کجورې والتې که نه. د ځان سره مې کجورې واغستې، وامې غستې لاړم د دغې پیغمبر خواله. چې ورسېدم ما ورته کجورې مخې ته کېښودې. ما ورته وایي چې زه سلمان فارسي یم، د فارس اوسېدونکی یم، خو دلته غلام یم. ما ورته وایي چې دا کجورې د څه دي؟ ما ورته وایي چې دا مې تاسو له صدقه راوړې ده. نبي علیه السلام رانه واخستې قبولې کړې. خو ملګرو ته وایي چې هلکه وخورئ، تاسو وخورئ. ما ورته وایي چې تاسو وایي چې سلمانه موږ پیغمبران صدقه نه خورو، موږ پیغمبران صدقه. او دریم علامت خو پوره شو، موږ پیغمبران صدقه نه خورو. وی رالمه بیا د مالک خواله. څه ورځې پس مې ورته وایي چې ما له لږې کجورې نه راکړه زه هلته ورځم. چې واله که نه. بیا مې کجورې واغستې، چې واغستې بیا د دغې پیغمبر خواله ورغلم. ما ورته کجورې کېښودې چې سلمانه څه دي؟ ما ورته وایي چې کجورې مې راوړي دي، خو دا تاسو قبولې کوئ. نو ما ته وایي چې د څه کجورې دي؟ ما وایي چې دا مې هسې هدیه راوړې تاسو لره. نبي علیه السلام ته په خپله اول واغسته وخوړه، بیا ملګرو ته وایي چې هلکه وخورئ وخورئ.
هدیه یې وخوړه هم او په ملګرو یې تقسیم کړه. ما چې زه څلورم علامت هم پوره شو. اوس یو علامت پاتې دی چې مهر نبوت دی. د نبي علیه الصلاة والسلام سره داسې کېناستمه، بیا پاڅېدم. د نبي علیه السلام د ملګرو سره په خبرو اترو شو، نو زه پاڅېدم. د نبي علیه السلام شا طرف ته به بار بار تلم. اوس مهر نبوت وینم که نه، اخري علامت پاتې چې دا وینم. بار بار به د نبي علیه السلام شا ته تلم. ویلی خو مې نه شو چې د الله پاکه پیغمبره دا څادر ښکته کړه چې زه دې دا ولي مبارک وینم. ویلی خو مې نه شو. ما وی چې زه دا څادر به چېرته داسې وکشېږي زه به یې وینم. نبي علیه الصلاة والسلام را باندې پوه شو چې سلمان فارسي څه لیدل غواړي. سلمان فارسي څه لیدل غواړي. نبي علیه الصلاة والسلام داسې د ځان نه څادر ته وکړی، کمیس نه و. نبي علیه السلام دا څادر داسې ښکته وکشه. چې وکشه وی مهر نبوت مې د ولو په منځ کې ولیدو چې د کوترې د هګۍ په مقدار باندې الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم چې لیکلي شوي پرې وو. چې دا مې څنګه ولیدل، ورمنډه مې کړه، خوله مې پې کېښوده او په چغو چغو نبي علیه الصلاة والسلام ته په ژړا شوم چې د الله پاک پیغمبر ما هم دا لیدل غوښتل، دا مې لیدل غوښتل. نبي علیه الصلاة والسلام له رالمه په ژړا ورته شوم. ما ورته چې کلمه راته ووایه. چې کلمه یې راته وویلله، ما ته چې سلمانه دلته راځه. ما چې د الله پاک پیغمبره نه شم راتلی، زه خو پردی غلام یم، زه به ستا خواله څنګه راسم؟ زه خو راوتی په تا پسې وم، خو غلام شوی یم، څه وکړم؟ نبي علیه الصلاة والسلام راته وویل چې سلمانه د دې مولا سره د عقد کتابت وکړه، عقد کتابت ورسره وکړه، مکاتب دې تا جوړ کړي، ووایه ته زه به له دومره دومره پیسې درکړم، ما آزاد کړه، دا عقد ورسره وکړه. ما وایي چې ټیک ده. لاړم خپل مولا ته مې وایي چې ما آزاد کړه، زه به درله پیسې درکړم. نو چې سړی څوک یو شی نه خرڅوي که نه، نو داسې ریټ یې ووایي چې څوک یالي نه که نه، داسې که نه. زما نه مولا ډېر رضا و. هغه راته وایي سلمانه دومره 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 به سره راوړي، دومره دومره به سره راوړي، او په دې پلان کې باغ پټي کې راله د کجورو یو باغ ولګوه، او چې کله هغې کجورو دانې شروع کړي نو بیا به خبرې کوو، بیا به څه کوو؟ ما چې زما ارمان نه پوره کېږي. زما ارمانو یو به دومره سره د کم طرفه راوړم، او بل دا چې کجوره دانه نیسي، ته کجوره ناله کې او هغه غټېږي غټېږي او بیا دانې نیسي، په هغې کې خو کلونه لګي. کجوره ناله کوي که نه، بیا چې هغې دانې ته رسي نو څو کاله پکې لګي. ما چې دا ارمان زما نه پوره کېږي. رالم نبي علیه الصلاة والسلام لره، سترګو نه مې اوښکې روانې شي. ما چې د الله پاک پیغمبران نه کېږي. ما ته وایي چې ولې؟ ما ورته چې یو خو رانه هغه دومره سره غواړي، نو زما سره سره کم دی، زه غلام یم. او دویم هغه و چې کجورو باغ راله ولګوو چې دانې ونیسي، بیا به دې آزاد ومه. نو دا کېږي؟ نبي علیه الصلاة والسلام راته وفرمیل چې سلمانه دا خبره ورسره پخه کړه، دا ورسره څه کړه؟ پخه کړه. الله پاک پیغمبره سره راسره کوم دي، بس ته ورسره خبره وکړه، حق زه سره وکړه، بیه سره پوره کړه. صحیح دی. زه لاړم، امام مولا ته وایي چې دا عقد راته منظور دی، دا راته څه دی؟ بیه زمونږ منظور دی. چې صحیح ده، هغه هم په خندا شو. صحیح ده چې ته ماله باغ لګوې، بیا کجوري کوې، بیا به وروسته ګورو. صحیح شو. بیه مې ورسره وکړله. ورځې لږې غونته تېرې نه وي چې نبي علیه الصلاة والسلام راپسې سوال جواب وکړي. سلمان فارسي ته وایي چې زما خواله راشي. د نبي علیه الصلاة والسلام خواله رالمه. نبی علیه الصلاة والسلام راله سره راکړو چې سلمانه دا سره واله، دا سره واله. الله قربان شم د خپل محبوب نه. سره څوک چاله ورکوي، په کیلوګانو سره څوک چاله ورکوي. نبی علیه الصلاة والسلام ته د یو تن اسلام دومره خوښ و، دومره خوښ، د یو مسلمان ازادېدل ورته دومره خوښ و. وی سلمانه واله دا سرو، د الله پاکه پیغمبره هغه چې کوم سره یادوي دا خو لږ دي، دا خو نه پوره کېږي. سلمانه دا اوس ته خو ورته دا وتله که نه، دا خو ورته وتله. چې سره مې وړو، مولا له مې وړو، مولا ته مې وایي چې دا سره وتله. چې هغه وتلل چې څومره هغه ولي دومره وختل.
هغې سره ولږ ما چې وړه ولږ خو چې څومره هغه ولي دومره وختل دا د نبي علیه السلام څه وه معجزه وه د نبي علیه السلام یو سره خو وشو اوس کجوري به څه کېږي نبي علیه السلام کجورو د کار ټایم راغی نبي علیه السلام راته وایي چې سلمانه ته چې ځمکه برابر کړي بیا ما ته سوال جواب وکړه چې کجوري پکې درله وکړو کجوري پکې درله ما چې ځمکه برابر کړه نبی علیه السلام لرالم د الله پاک پیغمبر ځمکه مې تیاره کړې ده کجوري پکې کرل غواړي نبی علیه السلام ملګری شو صحابه کرام ورسره دي لاس په څوک نه ورړی کجوري زه په خپله کرم نبی علیه السلام تمامې کجوري په خپل لاس نحل کړي الله په خپل لاس مبارک باندې نبی علیه السلام باغ ولګو کجوري نال کړي چې کجوري نال کړي کجوري دومره زر زر غټېدې چې د کجورو د بار ټایم راتلو ټولو کجورو بار ونیو په یو کال کې ویم کرلې کجورو څه ونیولې دارې م ونیولې باردارې م شولې زر زر غټې شوې سلمان فارسي راغی د الله پاک پیغمبر کجورو خو دانې کړي دي ته خو راشې نن دارې له لږ کره نبي علیه السلام چې لاړ په باغ کې ګرځي اوس تمامو کجورو دانې نیولې په ټول باغ کې دوه بوټي داسې دي چې هغې دانې نه دي کړي هغې دانې نه دي کړي هغې بار نه دي نیولی نبي علیه السلام پریشانه شو چې دې ټول باغ د کجورې نیولي دي دوه ډکو پکې ولې نه دي نیولي عمر رضی الله تعالی په خندا شو د الله پاک پیغمبر دا دوه ډکې پکې ما کرلي دا پکې ما کرلي د الله پاک پیغمبر دې ځکه کجورې نه دي کړي نبي علیه السلام وایي دا وباسئ دا وباسئ شابهله په خپل لاس مبارک پکې دوه ډکې نور نار کړو او چې څنګه یې نار کړو هغې دوه ډکو هم بار ونیو هغې هم څه ونیو بار ونیو سلمان فارسي رضی الله تعالی لاړ هغې خپل مولا له سره دې راته ویلي هغه مې درله در کړو او تا وی چې باغ راله وکړه او چې کجوري وکړي بیا به ته ازاد یې راشه هغې دانې هم نیولي دي مالک چې وکتل وي سلمانه ته ازاد یې ته ازاد یې الله سلمان فارسي راغی او د نبي علیه السلام په خدمت کې لګیا شو خبره مې درته څه کوله د دین اسلام دپاره به تکلیف برداشت کوي مصیبت به برداشت کوي غمونه به برداشت کوي تهمتونه به برداشت کوي الله دا به هر څه برداشت کوي په خپل ذات باندې ورنه هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته راځي هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته درځي خلک به ستا په ذات باندې ګزار کوي نبی علیه السلام ته جادوګر ویلی او که نه وویلی کوډګر یې ورته ویلی او که نه وویلی نبی علیه السلام ته جادوګر ویلی دی نبی علیه السلام ته کوډګر ویلی دی نبی علیه السلام ته مجنون ویلی دی نبی علیه السلام ته ساحر ویلی دی شاعر یې ورته ویلی د نبی علیه السلام لورانو له طلاقونه ورکړي دي د نبی علیه السلام لورانې د اوښانو نه راتاو کړي دي د نبی علیه السلام غاښونه مبارک شیطان کړي دي د نبی علیه السلام پاڼې مبارکې د وینو ډکې کړي دي شوي دي که دا نه دي شوي عایشه بیبي ته تپوس کوي د الله پاکه پیغمبره په تا باندې کومه ورځ ډېره سخته راغلې ده عایشې چې کله طایف ته لاړم که نه د طایف خلکو په ګوتو وویشتم هغه ورځ راباندې ډېره سخته راباندې ډېره سخته وه زه څوک یم او ته څوک یې ما به څوک معاف کړو تا به څوک معاف کړي ما تا ته به د دین په کار کې رکاوټ جوړېږي که نه جوړېږي ضرور به درته جوړېږي کله به دې په ذات باندې ګزار کېږي کله به دې په یو طرف ګزار کېږي کله به در باندې په بل طرف ګزار کېږي برداشت پکوئ برداشت پکوئ دا ډېر ګران کار دی دا ډېر ګران کار دی قربان شم د حمل محبوب نه داسې بیانات اورېدلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګھنټې ته انشاءالله سره کلیک کړئ تاسو ته په دې باندې په ډیلي بیسس باندې نوي نوي بیانات مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره ډېره مننه